د تورخم بارډر د افغان کډوالو لپاره نن پرانیستل شو. پرونه په دې هکله د پاکستاني او د افغان طالبانو د چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي وو، ځکه چې دوه څلور ورځې مخکې دا بارډر پرانیستل شوی و، خو بیا د افغانستان د اړخه څه فایرنګ شوی و، د هغې په نتیجه کې دا بارډر بند شوی و او دغه ځای کې چې کوم افغان کډوال افغانستان ته ځي هغوی په ډېرو زیاتو مشکلاتو کې ګیر دي، بلکې دلته په خیبر پښتونخوا کې، پنجاب کې یا کراچۍ کې او په سند کې هم چې کوم افغان کډوال دي نو هغوی هم ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ وو. پولیسو به هم دا خبره کوله چې یاره که افغان کډوال مونږ راونیسو نو په جیرونو کې خو دونه ځای نشته، تاسو حمزه بابا کیمپ کې د دوی د کلیرنس معامله هواره کړئ، بیا د هغې نه پس بارډر کولو کړئ چې دوی خپل ملک ته لاړ شي. د هغې نه پس بیا افغان طالبان او د پاکستان چارواکي په خپلو کې کېناستل او هغوی یو څو خبرې یو بل سره سپینې کړې. یوه خبره خو پکې دا وه چې دغه ځای کې شینکنډی او داود او چک پوسټ چې کوم دی نو هغه افغان طالبانو ته وویل شو چې دا تاسو کنټرول کړئ چې له دې نه بیا چېرته ډز ونه شي یا څه بله واقع ونه شي. بله فیصله پکې دا وشوه چې یاره د بارډر نه اخوا دېخوا به که څونه کسان هم ولاړي، افغان طالبان ولاړي یا دېخوا پاکستاني امنیتي ځواکونه ولاړي، نو چا سره به هم وسله په لاس کې نه وي، ان تر دې چې چاقو به هم ورسره نه وي چې بیا داسې څه واقعیات ونه شي چې یاره په یو بل باندې یا ډز وشي یا څه بله واقعه پېښه شي. بله فیصله پکې دا وشوه چې یاره د افغان د اړخه افغانستان د اړخ نه چې کله کډوال ټرکونه او بسونه کډوال کوز کې واپس راځي نو د هغې به مکمله تالاشي اخیستل کېږي چې یاره واپس په دې کې خو د افغانستان د اړخ نه څه نور څه نه راځي. په دې ټولو خبرو باندې پرونه د افغان طالبانو پلاوي او پاکستاني چارواکي سلا شوي وو، خو د افغان طالبانو پلاوي وی چې موږ به اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوو نو بیا به تاسو خبرو. نن سهار تقریبا چې 9 بجې 9:30 بجې د دواړو ملکونو چارواکي په دې باندې سلا شو او د یو بل مطالبات یې ومنله او د واده خیر یې وکړه او د حمزه بابا کیمپ چې کوم دی نو هغه هم د افغان کډوالو د کلیرنس لپاره آزاد شو. دلته یوه خبره زه تاسو ته کومه چې حمزه بابا کیمپ ولې ضروري دی، په دې کې چې کوم افغان کډوال لاړ شي هلته خپل رجسټریشن وکړي نو د دغه رجسټریشن په بنیاد باندې چې کله هغوی دلته هم وله یو ان ایچ سی آر 200 روپۍ ورکړي چې څونه امداد ورسره کوي او چې کله بیا دوی د تورخم د بارډر نه ووري نو هلته هم بیا د یو ان ایچ سی آر چارواکي ناست دي نو هلته هم وله هغوی څه ناڅه امداد ورسره کوي. اوس ما ته پته نه لګي چې څونه ورسره کوي، خو باقاعده څه امداد ورسره کوي او که نه د دې ځای نه رجسټرډ نه وي او لاړ شي نو بیا ورسره نه دې ځای کې امداد وشي او نه ورسره د پولې نه اخوا امداد وشي. نو ځکه دغه حمزه بابا دا کیمپ فعال کېدل ډېر ضروري دی. یو بل هم شته زما په خیال په ازاخیلو کې دی، لنډي کوتل کې دی، هغه هم فعال کول پکار دي. بیا د هغې نه پس اوس د بارډر تورخم بیخي کولاو دی او څونه افغان کډوال چې تله غواړي نو هغوی رضاکارانه توګه باندې تللی شي، دغه ځای کې هغوی ته هېڅ تکلیف نشته او یقینا چې له دې نه پس د پاکستان چارواکو دا هم ویلي دي که بیا داسې څه واقعه وشوه چې د پولې نه ورهاخوا په موږ باندې ډز وشوې نو بیا به د تورخم بارډر موږ بندوو. البته د یو خبرې وضاحت ډېر ضروري ګڼم چې دا صرف د هغې کسانو دپاره پرانیستل شوی دی څوک چې د پاکستان نه واپس افغانستان ته ځي، نور د آمد و رفت دپاره یا د تجارت دپاره د هر څه دپاره دغه بارډر بند دی. دا خو تازه صورتحال د افغان کډوالو په هکله او دغه چې کوم کار شوی دی چې د افغان تورخم بارډر کولو شو او اوس چې څونه کسان دې تللی شي. بله یو اهمه خبره په دې کې دا ده چې په میرپور خاص کې چې رسین یو علاقه ده په دغه کې یو ډېر لوی سکینډل مخې ته راغلی دی. په هغې کې داسې کار شوی دی چې دغه ځای کې چې کوم تعلیمي بورډ دی د میرپور خاص نو دا یو ډېر لوی تعلیمي بورډ دی، هغوی دغه ځای کې خلکو له په زرګونو سرټیفیکیټونه ورکړي دي د نهمه د لسمه انتر دی او هغې کې هغوی بیا د هغې په بنیاد باندې تللي دي، هغوی بیا ځان له هغه ځای کې ډومیسایل جوړ کړي دي او د هغه ډومیسایل په بنیاد باندې بیا ځان له شناختي کارډونه جوړ کړي دي او بیا ځان پاکستاني حساب کړي دي. نو دغه یو ډېر لوی سکینډل راوتلی، په دې کې بهاریان هم شته، په دې کې ایرانیان هم شته، په دې کې افغانان هم شته او په دې کې ډېر لوی اکشن اخیستی شوی دی او په زرګونو کسان چې کوم دي نو هغه په ګوتو شوي دي او د داسې سکولونو په نومونو باندې ولې سرټیفیکیټونه ورکړي دي چې هغه سکولونو والا په خپله هم وایي چې دا کس خو نه کس زموږ سکول ته راغلی دی، نه موږ سره انرول شوی دی او نه موږ دوی له داخله ورکړې ده، خو دا په لکونو لکونو روپو باندې دا کار شوی دی. دغه شان په بنو کې مې یوه ډله نیولې شوې ده چې په 28 لکه روپۍ باندې به افغان کډوالو له شناختي کارډونه جوړول او هغوی به د خلکو په فیملی ټري کې ور اچول. نو دا دوه واقعات شوي دي
او په دې هکله باندې باقاعده موږ تاسو له تصدیق شده خبرونه درکو. په دې کې د ټولو نه لویه ګناه چې کومه ده نو هغه په پاکستان کې چې دا کوم ناولي خلک اوسي او د خپله خوره خرڅوي د هغوی پکې د ټولو نه غټ مثال دی. افغان کډوال خو به خامخا دا غواړي چې موږ د پاکستان شناختي کارت والو، موږ د امریکې شناختي کارت والو، موږ د بل ځای والو، خو دا کم چې په پاکستان کې ناست او دا خپل شناخت خرڅوي، خپله خوره خرڅوي، نو لعنت دې شي او په دوی باندې دې شي. اهمه خبره او اخري خبره دا کومه چې ځینې کسان موږ له دا دړکې راکوي چې موږ به تاسو مړه کړو، موږ به تاسو ووژنو، موږ به ستاسو سرونه پرې کړو. نو ګوره مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی. د ځانه خدایان او فرعونان مه جوړوئ. او د افغانانو او د پی ټی ایم او د پی ټی آی د دوی یو مثال دی. دا په یو ورځ پیدا دي، په دې کې کشر مشر نشته او دوی په دلیل او په منطق خبره نشي کولی، صرف کنزل کولی شي او هغه کنزل کولی شي چې د هغه زموږ په خوله باندې نه راځي، ځکه چې د حیا سړی او شریف سړی چې کوم دی نو هغه کنزل نه کوي. خو به هر حال حیا څه ته وایي او شرافت څه ته وایي دا خدای خلکو پیژندلی نه دی. دا کوم چې ما تاسو ته یاد کړه، دوی خو صرف په ډوډۍ پیږي او په خېټه پیږي او د خېټې نه لاندې پیږي او په ټوپک پیږي. نور خو مطلب دا دی چې شرافت او مسلماني او انسانیت خو دوی پیژني نه. خو به هر حال مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی او د کور شپه په ګور کېږي نه او د ګور شپه په کور کېږي نه. لهذا هسې بېسا خلکو ته کنځلې مه کوئ، خلکو له دمکې او دړکې مه ورکوئ او د خپل ملک حفاظت وکړئ، د خپلې خاورې حفاظت وکړئ، د خپلو عوامو خدمت وکړئ. د ټولو لویه کارنامه به ستاسو دی چې تاسو د افغانستان د خلکو خدمت وکړئ، ځکه چې دغه ملک تاسو نیولی دی، که هر څنګه هم نیولی دی، خو د خپل ملک خدمت وکړئ او خپل ملک مه خرابوئ. او نور که تاسو دا وایئ چې یاره داسې کار دی چې یو مسلمان به د دې نه ویرېږي چې یاره پلانکې سړی به مې مړ کړي او پلانکې سړی به مې جمدې کړي. ما تاسو ته ووایي چې مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی او هیڅ چېرې هم داسې نه دي شوی چې د یو سړي د پورۍ او د هغه د شپه په ګور وي او هغه د کور کې تېره کړي. سوال نه پیدا کېږي. او چې کومه شپه زما په ګور وي هغه دا ټوله دنیا هم ماله په کور کولی نه شي. لهذا د دغه خبرو نه خو ښه په قلار اوسئ او دا ډېر پیغامونه زه اورم نو زه هم پیژنم، ډېر کسان پکې زه پیژنم، دا نه چې زه یې نه پیژنم، زه یې ښه پیژنم او زما د مټ لاندې هم دي، خو زما دا کچه کار لګي نه. نو لهذا دغه تاسو ته یو پیغام او باقي وتعز من تشاء وتذل من تشاء.